बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सही लिहाजा कि उमूर प्लार सभी सर ढेरम जाते करेंगे हम बदमान एहतराम लाजिम ले सही दूसरा वजह कि मोर प्लार दी बस इन अलावा नूर खबर देन कराला नूर खुदा तारीफ मुंगा बोले तो ځکه چې مونږه پیدا کړی یو بیا مونږ لوی کلو زړه ډوډۍ راکې چې کوم وړاندې تغټایا وړا خپل تور واچو غره په مړی کتبوزي او بیا مېده کې ګرځل تستکیږي نه بیا غفظله ماده اگر نام بدن نه بارو باسي کته متیاز تکشي دا چل بوشي هغه چل بوشي حرکت یې ضرورت ده پس د خدای تعریف مونږ نه کوو چې سره د خدای دی نو دې وجه دا جمله په خپل دعوه ده او په خپل دلیل ده دا جمله الحمدلله په خپل دعوه ده او په خپل دلیل ده آفتاب احمد دلیل آفتاب الحمدللہ ټول تعریفنا ثابت دي خاص الله لا نو دا خو داوم دا دلیلم دي خو ایکسترا دلائل الله تعالی پیش کړي چې تا مزید مطمئن کی ایکسترا دلائل پیش کړي چې تا مزید مطمئن لکه د مور پلار د احترام لپاره خو بس دا خبره کافی ده چې تا دا چاوي چې لکه درې به اکرام چې دا د مور پلار دي صحیح شو خو اس کته په دې خبره پوه نشم بیا مزید تقریر د سړی ال شروع کوي الکه طاقت نه دغه مورته لپاره سور تکلیفونه تیر کړی صحیح شو نه میاشتې یا لس میاشتې ته په خېټه باندې ګرځولې څومره تکلیف بو دیتا بیا د اغه نه بعد چې ته پیدا کړې غریبي څومره تکلیف تیر کړ بیا د اغه نه بعد چې ستا به سر خو ګیرو دا ورته په سرځای کې د شپې ناستوا په ګرمای کې درته ناستوا د خپل ګرمای سره فکر نو تا ته به غد کجورو د خرماو د پاڼو او بغوزه ابه تا ته وو کمچ بدر باندې کې ناست زربې در باندې کپڑا واشروي ماشوم په مخ باندې مچ کې ناست مچانو خوړه صحیح نو دا تعریفونه خو به الکه چې خبره زین کړه الله نو دې ته ایکسترا دلایل سو ورته نو الله تعالی ایکسترا دلایل راکې چې تعریفونه ټول الله د پاره ځکه چې دې الله دی نمبر 1 نمبر 2 رب العالمین او دغه الله تعالی رب العالمین رب د ټول مخلوقات نو رب ستوي رب ستوي ربوت دولي لفظ ربوت دا اوچتوالی ته وایي ستوي لوړوالی ته قرآن کریم کې بل الله تعالی لفظ رب ویل دی واویناهما الى ربوه ذات قرار و معین چې ما عیسی علیہ السلام او دا هغه مور ډیلټا ورته ډیلټا پیژنې ډیلټا دا دو دریابونه یا دو ابوب مشته چې کومه جزیره کومې ډیلټا ډیر ځخه د علاقې هغه تاسو وي ډیلټا هغه چې د دوالو دریابونو سطح نه هغه تاسو وي ډیلټا عربي کو طرف وایي سوې ورته رب وآویناهما الى ربوة ذات قرار و معین نو ربوه کې التمانا د ربوت ته اوچت ځای ته ما عیسی علیہ السلام او دا غمور راوستل په لوړ ځای باندې نو د دې ځای واقع د دوه ابو میس کړي د دې کله آیت نظرت ورته سوې ورته نظرت ول د فلسطین کنټرول کې د فلسطین کاټ نظرت ورته د دې وجه دې په دې کتابونو کې هم وي جیسس کرایست نظرت د کله د پوپ کتاب دی د پریسټ هغه کې لیکه او جیسس کرایست اپ نظرت چرته دی بیت الله ما غدار چې کوم عیسی علیہ السلام پیدا شو نو دا په نظرت کې نو رب وای لوړ ځای ته نو رب معنا لوړ ذات د رب معنا لوړ ذات یو پیدا معنا ولیکي دوی معنا موږ په خپل پښتو کې فارسی کې اردو کې ټول ژبو کې لفظ استعمالو تربیت څه نو د رب معنا تربیت کننده د رب معنا تربیت کننده اوس رب چاته وای چې درجه په درجه یو شی د کمال طرف ته بوزي حتی چې خپل پیک ته ورسي او دې چې په تدریج شی او چتای حتی چې خپل فائنل ډیسټینیشن ته ورسي نو الله تعالی د هر انډیویډوال لپاره کوم فائنل ډیسټینیشن چې مقرر کړي نو درجه په درجه بوزي هغه ته ورسي بس دا خو اند دی اټس دی اند بلا خبره
چې لفظ رب دې په معنا د مالک او د اونر استعمال دی. اونر یا په معنا د ماستر. لکه وګوره دا زما ګلاسز دي. د ګلاسز ته عربي کې وایي نظاره. څه ورته؟ نظاره. دې ځوا باندې شد دی. نظاره. صحیح. او زر دې نظاره مالک نو عربی کې وایي رب النظاره. من رب النظاره؟ د دې ګلاسز مالک څوک دی؟ دې ګړای ته وایي په انګریزي کې په عربي کې ساعه. صحیح. من رب الساعه؟ د دې ګړای مالک څوک دی؟ موټر ته وایي سیاره. من رب السیاره؟ د دې موټر مالک څوک دی؟ زمکه ته وایي ارض. فلان رب هذا الارض، فلانه د دې زمکه مالک دی. خبر ده انکرال. نو رب په معنا د مالک، رب په معنا د مالک. اوس دغه رب چې مطلق ذکر شي بغیر د بل شي نه، نو بیا ته د ټولې دنیا مالک مرادي چې هغه څوک دی؟ الله دی. بل لفظ ورپسې راغلی عالمین. اس عالم وہی دنیا تا، عالمین پلورل دے. عالم وہی دنیا تا، عالمین پلورل دے. دا عالم لغوی معنی دا نشانی. دا عالم لغوی معنی دا نشانی چې پاغه نشانه او په سمبل باندې یو بل شی پیژندل شي، هغه ته سوې عالم وایي. لکه یو لفظ دے عالم عربی کی، عالم وہی فلیک دا. څه دا؟ فلیک دا. نو په فلیک باندې چې اوس سری او 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 بلو نخي پکې، ریډ او بلو نخي، او په یو کونه کې سټارونه جوړي. نو دا نشانی سره څوک پیژندل شي؟ امریکا. څوک پیژندل شي چې دا نشانی درچا د امریکای چې یو سپینه پټي او لو یشنه پټي همیش کې یو ستوره سپوږمۍ وي او دا ولاړې. نو سړی سوې دا د چا نمائندګي؟ د پاکستان. صحیح. چې خالص اشنا کپړی ا کلمه په لیکلي او تور په جوړای، نو سړی وې دا چا ده؟ دا د هر ملک د ته عالم وي. عربي کې ورته څه وي؟ عالم. جنډې ته څه وي؟ فلیګ ته عالم. عالم ورته ځکه وي چې په دې باندې ملک پیژندل شي. عالم ورته ځکه وي چې په دې باندې ملک پیژندل شي. نو عالم په دغه حواله هغه شی ته به ویل شي ما یعلم به الله، چې پاره خدای پیژندل شي. پاره خدای پیژندل شي. اوس الله تعالی ذاتی اعتبار سره خو باطن دی، مخفي دی. کته چلیدل صحیح نه، خو په زمن د دې دنیا کې چې دا دنیا ټوله پیدا کړې ده، دا په هغه باندې سمبل دی، دا هغه نشانی ده، دا هغه پیژنګلی ده، دا هغه هر ذره ذره د کائنات د خدای پیژنګلی ده. سعدی بابا زکه ہوئے سے ہوئے گلستان ویلے کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لا گویت وی ہر گیار تیر چر زمکے نراوزی اگر لگیار زبان حال سرا سوئی اللہ وحدہ لا شریک لا. اگر دې خبره دلیل دی چې دا یو داسې خدای پیدا کړی چې هغه یک یوازې دی، بل څوک ورسره شریک نشته. بل شعر وی وے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری معرفت کردگار. وے دا دونو دا شنه پانا د ہوشیار او د زیرک بنده د عقلمن بنده په نظر کې دا هر یو پانا د خدای د پیژنګلای د پاره یو لوی دفتر دی، یو لوی دیوان دی، یو غټ کتاب دی. دغه یو پانا باندې لګیا اره دې پټی شوز باندې بیا لیکچر والا د باټ والا ځانه د باټنی والا دغه یوې پاڼې پټی شوز باندې پاغي باندې لیکچر والا بس دا پاڼه بتاته وای چې زما خالق الله تعالی دی. خبره ځین کړه. نو په دې کائنات باندې دا کائنات پس دلیل دی په الله تعالی عز وجل عالم وای ورته. نو د الله نه علاوه څومره شي نه چوندي دته عالم وای. سوې ورته عالم. عالم معنا دنیا.
د عالم معنا دنیا. نو اوس پکار ده چې الله تعالی وی چې الحمدلله رب العالم، ځکه دنیا خو یو ده. نو دلته سوې عالمین، سوې ورته عالمین پلورل وي، سوې پلورل جمع وي. نو جمع ځکه وي چې په دې کې اجناس او انواع به شمار دي، په دې کې اجناس او انواع به شمار. نو فیقال عالم الاناسین د انسانانو دنیا، وعالم الطيور بل د مرغانو دنیا، وعالم الحيوانات ادرم د حیوانات دنیا، وعالم البحار سلورم د سمندرونو دنیا، وعالم الفلکیات پینځمه ده د دې هیونلی باډیز د نور ستورو د سپنګمای دنیا، وعالم الملکوت بل د فرشتو دنیا، وعالم الجن بل د جنات دنیا. یو دنیا خو نه ده، د انواع او اجناس په اعتبار باندې بل ډېر دنیاګانې دي. د دې وجه سوې رب لا او الله تعالی فرمایل چې په دې اجناس او اصناف کې یو عالم هم داسې نشته چې د خدای د ربوبیت نه خارج دی. چې مونږ دا و چې دا خدای د انسانانو رب خو دی، خو د جناتو رب نه دی، د فرشتو رب نه دی، د سمندرونو رب نه دی، د ستورو سپوږمۍ د نور رب نه دی. نه، الله تعالی رب العالمین د دې ټولو دنیاګانو او د ټولو اجناسو او د انواع او د ټول کائنز د دې رب څوک دی؟ الله. نو دا یو دلیل شو رب العالمین چې دې رب او مالک د ټولو عالمینو د ټولو اجناس او اصناف دی. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اوس ګوره چې الله دې دا الوهیت حاکمیت دی. الوهیت څه دی؟ حاکمیت دی، چې دې حاکم دی، رولر دی. نمبر دویم رب دای مالکیت دی، چې دې ماستر او اونر دی، چې دې ماستر او اونر دی. اوس بعض اوقات سړی ماستر او اونر وي خو دې رولر نه، حاکم نه، او بعض اوقات سړی حاکم وي خو دې ماستر نه کوي. صحیح. اوس دا دلته بوش کاکا زمونږ حاکم دی، پریزیډنٹ جارج بوش دا زمونږ حاکم دی، رولر دی، پریزیډنٹ دی، خو دې زمونږ مالک هم دی نه. مونږ خو صاحب خلک زمونږ مالک نه دی، چې مالک نه دی، دې زمونږ صرف رولر مو دی، حکمران مو دی. بعض اوقات سړی مالک وي خو حاکم نه وي. ها زه د خپل واسکټ مالک یم، صحیح، خو د ټول دنیا حاکم هم یا د ملک حاکم هم. خبره ذهن کې رااله. نو مالکیت او حاکمیت دو جدا تصور. الله داسې ذات دی چې هم حاکم دی او هم مالک دی، هم حاکم دی او مالک دی. ورستو مالک یوم الدین کې به دواړه تصورات پیش کوو چې هلته دوه قرائت دي متواتر، مالک یوم الدین او دویم دی ملک یوم الدین. مالک په معنا د اونر راځي او ملک په معنا د بادشاہ راځي. مالک په معنا د اونر او ملک په معنا نو چې کله موږ وو مالک، نو مالک اختیار لري چې خپل پراپرټي کې څنګه تصرف کول غواړي نو کولی شي، کولی شي کولای. ها مالک اختیار لري چې خپل پراپرټي کې څنګه تصرف کول غواړي نو کولی شي. لکه مثلا نثار احمد سره نوې گاډي ده، صحیح ده، سپین گاډي ده، کوم یو ده؟ نسان. دغه نوې نسان گاډي ده. اوس دا ډېر دغه گاډي مالک دی، د دغه ده که خرڅي سو په اعتراض کولی شي، ځکه چې مالک ته څنګه تصرف کوي نه، که پکې ګرځي او که ګراج کې ودرې، صحیح شو، د انشورنس نه او د رجسټریشن نه وباسي چې دا ما ګراج کې بند کړ، سو په اعتراض کولی شي لږ زور سره وای. او که زړه رااله او د باري د خیراتي ورکړي نو په څه کې اعتراض نشي کولی. او به کې اعتراض نه بعد خبره ده، خدای به دا کار بالکل نه کوي. څنګه په زور ته واده هغه بیو د تاسو پاته کا بیو څه شو نه نه بتا د تاسو پاره دا طاقت نه لسا شو هغه نشان متراکا. نو مالک په خپل ملکیت کې او پراپرټي کې څنګه خوښي نو هغه شان تصرف کولای شي. نو الله تعالی حق لري چې ټول دنیا سره څه کوي نو څوک په اعتراض نشي کولای. کولای شي تاسو اس په جوړ دنیا تباہ کړه، قوم نوح تباہ کړه، چا په اعتراض وکړ؟ قوم هود تباہ کړه، چا په اعتراض وکړ؟ صحیح. ته اوس دا دنیا خدای مکه تباہ کوي نو څوک په اعتراض کولای شي؟ څوک بوله لاس نشي چې دا کار مکو. مالک دې چې تصرف ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خدای کا عذاب ورکه ته مالک تعالی څوک څه ویل شي؟ نو مالک دې خو بل قرات ده پکې ملک یوم الدین چې بادشاہ دی. څه شي دی؟ بادشاہ. نو اوس بادشاہ تصرف کول شي خو ټو دی ایکسټنٹ اف کانسټیټیوشن. تر کومه حد پورې کې؟ ها تر کومه پورې چې کانسټیټیوشن ورته اجازه ورکړي، تر کومه پورې چې آئین ولې اجازه ورکړي. حالانکه صدر دی، صحیح، یا گورنر وي، خو خلک دا خلاف عدالت ته دي کنه دي.
ولې وای در آئین خلاف ورزي کړی دا د آئین خلاف یا خو بدا سے کوي چې لیجسلیټیو باډي ته ورزي او قانون بدلي تا کډاغې نه بغیر او که څوک ورسره مني نه صحیح وای ته باوند چې کانسټیټیوشن او فالو کې ته باوند چې قانون په نه الله تعالی ځان ته مالک وي چې زما خوخره چې څنګه تصرف کوو نو ول څوک اعتراض نشي کولای د قانون پابند نه خو به ځان ته مالک وي چې ما ځان په خپل د قانون پابند کړی دی ما ځان په خپل د قانون پابند کړی دی بادشاہ د خپل قانون نظام په خپل پابند نظام الله تعالی ځان د پر خپل قوانین دي چې صرف الله تعالی دي چې دا معلوم جوړ کړی ځان د پر خپل اپلای کوي ځان د خپل الله تعالی وای چې ولن تجدا لسنت الله تبديلا کوم قانون چې ما ځان د پاره جوړ کړی دی او ځان په چلو هغه ز بدلوم نه هغه بدلوم نه ولن تجدا لسنت الله تحويلا هغه ورټ کومم نه هغه ورټ کومم نه لا اف اميونيټي ورته وای چې ز اوور رول کا گورنمنت الله تعالی اوور رول کوم نه بس کوم ځای راځي چې بلی بیا هغه فالو کوم نو الله تعالی الله دې معنا حاکم دی رب مانا مالک دے رب مانا مالک دے خور پسید و لفظ چوسی و سڑے یو طرف تا حاکم اموی او بل طرف تا مالک اموی نو دا اغا متعلق خوزین تا دار دی کہ بس اغا بغیر دوارو ٹکول نخو بل کار کئی نو بس وحل بی و ڈبول بی و زیادے بی چابانے بغنوی سی سر و پلاندکی اخپی و باندکی صحیح در رحم محم معاملہ با نتی جنی تو کیا شوکی تا پوز نشی کولے اللہ تعالیٰ ہوئے چھے ما ځان باؤنڈ کړی دی ځکه زما کوالټیز دي چې الرحمن هغه الله تعالی چې رحم کوونکی دی په عمومي او شامل رحمت سره هر چا باندې کوي دغه رحم په هر چا باندې کوي نو موږ وایو چې دغه رحم په هر چا باندې کوي ډوډۍ دوست لم ور کوي دشمن لم ور کوي او بو دی دنیا کې دوست لم ور کړی دي دشمن له امر کړی دي دغه روټه دا د دوست د مارای نوم کته تیری او دشمن د مارای نه تاسو ځانی وي چې پلانې د الله تعالی دشمن د خدای نه مني یا محمد رسول الله نه مني صلی الله علیه وسلم ډوډۍ نه تیریږي دا چې ځاوړي چې په دغه اساس ډوډۍ نه خطر نه څه فزیکل پرابلم ورته پیدا وي هغه مسلمان ته پیدا کېږي شي او غیر مسلم ته هم پیدا کېږي شي د اسلام او د کفر په حواله باندې الله تعالی چې مارای نه بدلی چیروډای باندې خوري انو ولا خېټه باندې چې مې دې سټک یو باتروم کې دګن نوږي نه هغه فزیکلی یو پرابلم پیدا یا مسلمان ته پیدا یا غیر مسلم نو الله تعالی رحمان دې دې ته وایي سوشل جسټس دا توري کوته موجوده اصطلاح کې سوې ورته سوشل جسټس او سوشل جسټس کی ایکوالټی وی سوشل جسټس کی ایکوالټی الرحیم آغا اللہ تعالی چی رحم کون کے دے پر رحمت خاص او کامل سرا نو خاص او کامل رحم با اللہ تعالی قیامت کی یہ وعدہ کیا بانے مسلمانوں نے باندھے خاص او کامل رحم با یہ وعدہ کیا بانے کہ مسلمانوں نے باندھے چی دا عذاب نہ بچی نعمتوں کی بئی دا عذاب نہ بچی نو دیتا وہی رحمت خاص او رحمت کامل رحمت خاص اسپیشل اینڈ کمپلیٹ مرسی اف اللہ سبحانہ یا پرفیکٹ مرسی اف اللہ سبحانہ و تعالی او دا لون بنای چې دغه د جنرال او انکلوسیو مرسی اف الله سبحانه و تعالی نو جنرال او انکلوسیو مرسی د الله تعالی دا هر دوست دشمن ته شامل ده خو سپیشل او پارټیکولر یا پرفیکٹ مرسی د الله تعالی دا صرف چاره لپاره ده مسلمانانو لپاره اهل ایمان لپاره نو دې ته بیا وایي لیګل جسټس صحیح ورته لیګل جسټس نو سوشل جسټس چې د عمل کې د روزګار مواقع دي او که بزنس ته او که مثلا د وینا ازادي د فلان فار ایگزامپل نو دا خدای چې حق ته که مسلمان وي او که غیر مسلمان دا ډیسکریمینیشن سوشل جسټس وي صحیح ورته سوشل جسټس خو یو سړی جرم کړی دی څه کړی دی جرم یې کړی دی او بل سره دغه جرم نه عاری دی او کورټ ته دواړه پیښ شو کورټ ته دواړه پیښو نو کوم چې مجرم دی هغه الته خدا بیمان نشي کولای چې مام داسې ډیل کړه کدا غیر مجرم څنګه ډیل کوي نو یو هاو ټو پے دا پرایس ته خو به خپل جرم سزا ته ځان تیارې هر چی هغه دی هغه باندې څه چارجز نشته باندې چارجز نشته بلکې بیساید دی دا هغه په حواله باندې پرکټ باندې دا شی راځي دا ډېر لوی کریډټ دی څه شی دی دا ډېر ښه کریډټ دی نو هغه کریډټ ورته ملوي شي دې ته وایي لیګل جسټس الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین، آغا اللہ تعالی چی مالک دے دورزی دو دین، مالک دے. نو دې د دوه قرات دي، دواړه متواتر دي. پیغمبر علیہ السلام دواړه ولوستل چې مالک یوم الدین او بلې وي مالک یوم الدین. نو مالک وای اونر تا او ملک وای کینګ تا، مالک وای اونر تا او ملک وای کینګ تا. دغه الله تعالی د دین د ورځې مالک دی او اونر دی، او دغه الله تعالی د دین د ورځې بادشاہ دی، د دین د ورځې بادشاہ دی. او ما فرق در ظاهر کر چې مالک څه غواړي نو خوښه ده پر پراپرټي دی، ملک بادشاہ هغه دانه چې څه غواړي نه کول شي. نو ټو دی ایکسټنټ اف دی کانسټیټیوشن، دا قانون تابع وي. نو صلی الله تعالی وی چې اصل ټایټل خو مې د مالک ته چې څه غواړم صحیح که یو ډېر ښه مسلمانی ډېر پابند د دین او فلان فلان، اوس که خدای معاذ الله معاذ الله معاذ الله الله تعالی دوزخ ته بوزنه مونږ هلته جلوس سټیشن چې راغی پروټیسټ کوي دا سړی خو یې زیاته ور سره وکړه. خدای داسې کوي نه، خو کوي نو څوک ورته څه ویلی شي ځکه مالک دی نه صحیح. او خدای داسې هم نه کوي، دا د قانون خلاف ده. خو که بالفرد ابو جهل خنزیر را روان کې جنت ته، نو موږ پروټیسټ کوو چې موږ دې جنت کې نه اوسېږو چې ابو جهل پکې کولی شي صحیح. مالک ته نه هغه ته څوک څه ویلی شي. خو الله تعالی وایي زه مالک یم، خو ورسره ملک یم، خپل رولز فالو کوم، خپل رول وایلیټ کوم نه، خپل قوانین وایلیټ کوم نه. کوم قوانین چې مې تا ته ښکاره کړي هغه فالو کوم. لفظ دین، لفظ دین دا په معنا د عمل راځي، ایکشن یا ایکٹ. په معنا د معاملې راځي، ټرانزیکشن، څه شي لین دین چې ورته وایي دین، ټرانزیکشن ته وایي لین دین معامله. دین په معنا تسلط راځي، ډومینین. او دین په معنا د نظام او د سیستم راځي، قانون، نظام او سیستم. سورہ بقرہ عمدہ سورت چرا روان دی شرط یوزائے آیت تھی پیدائی کن دین او پتو لگو سورہ آل عمران بقرہ نا آل عمران بقرے کو سے آیت نمبر سلورتیا ومن يبتغي غير الاسلام دينا پیدا مکو ومن يبتغي غير الاسلام دينا اسوچ لټه د اسلام نه علاوه دینا یو بل نظام دینا مانا نظام فلن يقبل منه دا بنشي قبلو لیدنا وهو في الآخرة من الخاسرين او یو پدے پا آخرت کے دا لوزرنا دے بارسا لوز کئی ذکر جدا اللہ نظام بانے
عقیده نه و د الله د نظام نه علاوه یو بل شی فالو کو ومن یبتغي نو دین څه ته وای نظام ته سیستم ته څه شي ته سیستم ته یو دویم ما وای چې دین وای جزاء ته او بدله ته څه ته جزاء ته او بدله ته سورہ انفطار درشمه پاره ده سویم پیج دی سورہ تکویر کو سیدھے ما په خیال پنځم سورت تر درشمه پاره 592 پیدا مکو آیت نمبر 5 نواخلانو دا کانسپٹ په کلیئر شي یا ایها الانسان او انسانا ما غرک سشت دوکا کرے اللہ تعالی انسان ته وای چې ته سشت دوکا کې چولې ما غرک بربک الکریم سشی مغرور کړي یا سشی دوک کړي پر خپل باندې چې ډیر سخی رب دی ان ته په سخی رب باندې سشی دوک کړي چې دا غنه مانی یو قابل خاروان الذي اغا الله خلقك چې پیدا کړي ته فسواکا برابر کړي ته فسواکا اعضاء رسول برابر درکړي د انسان غو خسته شکل او خسته سټرکچر دنیا کې د بل مخلوق نشتا صحیح اوس تاسو ورته اوش وای اوس اوش د تانه په بدن کې مضبوط دی خداغه سټرکچر هم تاسو شان خسته هغه ټول کوګوګ دی نه صحیح د انسان غو خسته شکل دنیا کې د بل مخلوق نشتا الله ځکه وي فسواکا ګورستا باډي څنګه برابر کړي فادلکا او ته څنګه بیلنس کړي نو څنګه بیلنس کړي یو خو د عقل در کړي دی بل طرف ته له خواهش در کړي دی اشرف المخلوقات په دی حواله چې یو طرف ته عقل در کړي دی دا د عقل الیمنٹ الله تعالی صرف فرشتو کې لګول دا الیمنٹ چرته فرشتو کې لګول بل طرف ته خواهش در کړي دی د خواهش او د لست او د ډیزایر دا الیمنٹ الله تعالی صرف انیملز کې لګول دی نه صرف خواهشات نو عقل مخلوق نشته صحیح او الله تعالی په انسان کې دواړه ولګول دواړه الیمنټس په کې ولګول یو د عقل الیمنٹ فرشتو والا بل د خواهش الیمنٹ سوال حیوانات والا نو حیوانات والا کوم الیمنٹ چې لګیدل دي د دنیا کې منډه تړلې چې دا هغه الیمنٹ ولې وو خوراک پکار دي اسقاط پکار دي واده پکار دي یې پکار دي نور پکار دي موټر پکار دي فنا دا هغه الیمنٹ ولې د خواهشات څه شي خواهشات دي خو بل طرف ته د عقل الیمنٹ راکې لګول دي نو د عقل د الیمنٹ په حواله باندې موږ سټیسفیکشن غواړو دا چې سبق لرازو دا عقل مو پوښ کوي سمو پوښ کوي عقل مو پوښ کوي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی اغا اللہ تعالی خلقک چې پیدا کړي ته فسواک برابر کړي بدنی اعتبار سره فعدلک بیلنس کړي ته طبعی اعتبار سره طبیعت له بیلنس پیدا کړي یو طرف ته خواهش والا الیمنٹ او بل طرف ته عقل والا الیمنٹ فی ای صورت ما شاء اپ کم شکل چې الله تعالی غوښتو رکبکا ته په هغه شکل باندې کمباین کړي یعنی ته په هغه شکل باندې فریم کړي په هغه اندازې د شکل جوړ کلا اوس حق ده چې خدای خو سره دور احسان کړی خدا هم حق ده بل تکذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ بالدین د اسلام تاسو لګیای د اسلام نه انکار کوئ وان علیکم لحافظین اپ تاسو باندې واچ کوونکی دي حافظ معنا واچ کوونکی وان علیکم لحافظ یعنی ته انډر سرویلنس انګریزي ورته څه انډر سرویلنس لکه یو سړی چې اف بی آی ورپسې لګی دی صحیح چې انډر سرویلنس دی د په حرکاتو باندې ټلیفون ولا بکوي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اپ تاسو باندې واچ لګېدلې دي کرامن ډېر معزز خلک دي یعنی داسې هم نه دي دغه وګوره اوس دی یو حکومت مثلا انټيليجنس ایجنسی والے کاغه در باندې واچ کوي خدای سره نظام وی سیستم وی نه بيځای تنګي نه بيځای تنګي مهذب طریقې سره سویلای طریقې سره تاسو کوي
سویل خو په افغانستان کې خاص برابر په سویل کې ده نو خدای دې ګټه په حالت باندې رحم وکړي ځکه چې تل خو هیڅ سیویلایزیشن نو فلان فلان یا پاکستان کې در پسې سی ای والا ولګي نه آی اس آی نه سی ای آی اس آی هغه آرمي سره تعلق ساتي سی ای والا در پسې ولګي سیویلین سایډ باندې سی ای دی صحیح نو کاغذ در پسې ولګي نو بس دار خدای در باندې رحم وکړي او الله تعالی دی وجه کرامن دا ما چې کوم واچ در باندې لګول دا ډېر معزز خلق دی دا ډېر ریسپیکټیبل خلق دی دا فرشتي دي دا ډېر ریسپیکټیبل خلق دی کرامن ډېر ریسپیکټیبل خلق دی دا کرام دې معنا دا کرامن ډېر جنرس خلق دی بلا ډېر شي نستاسو داسې وی چې هغه د نوٹ کولې خدای اګنور کی بلا ډېر شي نستاسو داسې وی چې هغه صحیح ها هغه ستاره کټ خرابول شي ستاره کټ خرابول شي ریډ لاین په لګول شي خدای یې سو کی دې اګنور کی دا دومره جنرس خلق دی تاسو دومره جنرس خلق دی یا درین چې کرامن دومره جنرس خلق دی چې کریډټ دې دوی کریډټ دې دې دوی وړي چې دا فرشته نه الګ تا کریډټ دوی خدای دومره جنرس دی چې تعالی دومره کریډټ وړي کاتبینا لکن چی دی یعلمون دی پویگی ما پاشے بالے تفعلونا چی ستاسو کوئی نو چی سکے چاہے تب اکنامیکل سائیڈ بانے کہ پولیٹیکل سائیڈ بانے پا کم ذائقے چاہوں کمپیوٹر سائیڈ بانے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مادہ سے ایلیمنٹ لگوئے دے ہر سبانے پوری گی ہر سبانے پوری گی ہر سر یعنی بعد اوقات خو یو سړی د فیلډ ایکسپرٹ نه نه بیا بل چانه تاسو کوي خو الله تعالی وای یعلمون ما تفعلون دا فرشتي داسې هر فیلډ باندې پوریږي نو دې هر څه دے ار پټینګ ان ریکارډ ان الابرار تاکي سر نیکان خلق لفی نعیم د یقینا پنعمتون کی دی و ان الفجار افاجران فاسقان بد کردار خلق لفی جحیم دی پا دوزخ کی دی یسلونها ننوزی با دی دوزخ تا یوم الدین پروز د جزا اس دلتا لفظ دین راندو گور آیت نمبر 9 کی لڑک اللہ بل تکذبونا بالدین تاسو انکار کوئی د دین اسلام نا التا دین نا مراد اسلام دا دیده دوین تل چراغ چی یسلونها یوم الدین داخلی با دی جانم تا پروز د جزا چې هر یو سړی ته خپل بدله ملاويږي که خیر وي نو د خیر بدله که شر وي نو د شر بدله وما هم عنا بغائبین ان بيد د دغیر وزنا بغائبین پټیدون کی سو پټی دې نشي سو پټی دې نشي هر یو سړی به حاضر وي وما دراکا اتا تسپتدا ما یوم الدین چې دار وز د جزا سمر لوی دا د بدلی ورځ دا سمر عظیم ورځ ده ثم ما ادراکا ابیا در توام چې تا ته پته ده ما یوم الدین چې دا ورځ د بدلی سمر لوی ورځ ده یوم دا آغا ورځ ده لا تملک نفس لنفس شیئا چې هیڅ یو کسب د بل کسب باره کې هیڅ اختیار نه لري لا تملک نفس لنفس شیئا پلار د زوی لپاره زوی د پلار لپاره خزه د خاوند لپاره خاوند د خزه لپاره رور د رور لپاره عزیز د عزیز د پاره لا تملک نفس لنفس شیئا چې اختیار باندې لري یو نفس د بل نفس د پاره شیئا لګوندهم تقنم والامر یومئذ لله والامر یوم اذن الله تعالی فرمای په دغه ورځ ما سره خلوی جرګم نشته چې لوی جرګې منبر براته اپروچ کی دی فلانی سره لونه احسان وکړه دلته خو یعنی مثلا حکمران د طرف سړي باندې تکلیف راشي نو سړی رابطه چا سره کوي کانګرسمن سره چا سره کانګرسمن سره افغانستان کې چا سره د لوی جرګې منبر سره له پاکستان کې امنه سره صحیح نه غوړې اپروچ کی نه کار په آسان شي الله تعالی فرمایل چې ته ما دا ډیلیګیشن اپ پاور هم لري چې دا پکې کانګرسمن دی دا سېنیټر دی دا گورنر دی دا سیکرټری اف سټیټ دی دا سیکرټری ډیفنس دی دا فلان دی دا فلان دی الله تعالی ول امر یومئذ لله په دا ورځ ټوټلی کنټرول هی د الله په لاس کې دی نو ټوټلی کنټرول هی د الله په لاس کې دی اپروچ تصور نشته صحیح شو نو سوي چې ما دراک ما یوم الدین اتا تسپتدا چر ود جزا سشه دے ثم ما ادراک ما یوم الدین اب یاد توام تا تسپتدا چر ود جزا سشه دے یوم لا تملکو نفس لنفس شیئا دا آغا ورزدا
لا تملک نفس لنفس شیئا چې اختیار بنلره یو کس د بل کس د پاره لګولهم والامر یومئذ لله ټول اختیار په دا ورځ باندې خالص الله سره دی. سوره مومن حامیم المومن صلی رشتہ پارا کی ضرور سوا آتش پیٹ 468 468 آیت نمبر 16 والا بلکہ 11 والا چې هو الذی الله تعالی غزا دیرکم آیاته چې الله تعالی خیتاس نشانه خپلې وینزل لكم انازلیتا دپارا من السماء دوریزنا رزقا سبب د رزق پروویژن که باران نه نازلې ده زمکه زرغونه کوله د زمکه د زرغونی صفت څه پیدا کړي د باران وبه چې په یو صورت یا خو ډایرکټ په زمکه اوريږي نو زمکه زرغونه وکي یا هغه زمکه د دنه لاړ شي غینه مصر زرغونه وکي یا داغینه دریاب او نهر جوړ شي یا غینه چینه چشمه جوړ شي مګر سره زمکه اسمان اوپر اورو باندې په زمکه نه صفت امباد ختم شي دا زرغونه نه کوي دی وجه الله تعالی د ذریه او بوته رزق وي چې اثر رزق هغه دی وما يتذكروا اپدې خبره نه پويږي الا من يني مگر هغه څوک چې الله تعالی طرف رجوع کوي فدعوا الله نو غواړي الله نا مخلصین له الدین په دې حالت کې چې خالص ثابتون کې د الله لپاره الدین غلبه تسلط ما ویل دین یو معنا ده څه ډومینین تسلط نو قوت او قدرت په یوازې چا باندې د الله ولو کرہ الکافرون اگر چې دا خبره بدلږي کافرانو باندې رفیع الدرجات اغه الله تعالی رفیع الدرجات چې د لوړو مرتبو مالک دی رفیع الدرجات معنا د لوړو درجو مالک دی رفیع الدرجات د لوړو درجو مالک دی his majesty یا his excellency his majesty یا his excellency رفیع الدرجات ذو العرش او آغا اللہ تعالی چې د تخت مالک دی نو تخت مالک مانا بادشاہ دی he is king یلقی الروح اللہ تعالی نازل وحی تا اللہ تعالی روح ہوئے وحی تا اللہ تعالی روح نو پتہ ولګی دا چې د چا د اسمان راغلی پیغام سره تعلق نه دا ژوندۍ دي اگر چا دغه پیغام سره تعلق نه خدای نظر کې دامل دي اگر چې غلی اوس د ټي وي په دې سکرین باندې بلا ډېر خلک منډه را منډه وای کنه وای خدای مړ دي کې ژوندۍ دي او مړ دي فوټو نه کې روح ولښتا کښته پته خبرېم کوي حرکاتم کوي کومنګ وری د ژوندۍ انسان دا سکرین باندې چخکاری یا د سینما پرده باندې چخکاری مووی ښکاری د ژوندۍ انسانان دي کله عکسونه دي انسان کوته نه ویلې اوس د الله په نظر کې چې د چا ایمان نه وحی باندې دا خدای نظر کې مړ دي ادي وجه بابا عبدالرحمن وی دا ژوندۍ چې واړه ښکاری واړه مړ دي کسدیو اسی وایا چې سن دي او یاد بات په مخ کې خاور دي دا ټوله نو د باد مکه اذا څنګه غبار دی او تیز هوا پیدا شي نس شي سوجودي به وی یاد باد په مخ کې خاور دي دا ټوله یاد اور په مخ کې واړه اوټوا خدي یاد باد په مخ کې واړه اوټوا خدي یلقی الروح من امره علی من یشاء الله تعالی نازلی وحی په حکم خپل باندې پاچا چې خوښ شي من عباده د بندگانو خپلونه یعنی پیغمبران بندگانو خپل باندې وحی نازلی کوم بندگان پیغمبران او دغه ډیوټي سره نو بس یو لفظ کې دغه ډیوټي ذکر کړه لینذر یوم الطلاق چې خلق لوار نه ورکې د هغه ورځنا الطلاق طلاقی معنی ملاقات چې په کوم ورځ به خلق خدای سره ملاوي د پیغمبر ډیوټي دا و چې ټول انسانانو ته دا و چې یو ورځ دا الله ته فیس کیږي صحیح الله تعالی لینذر یوم بس دا خبر او د پیغمبر چې مرګریا دا خبر او معنا چې یو ورځ دا چې خدای به فیس کینو لینذر یوم الطلاق اوس الله تعالی فرمای چې ها یو ریزرویشن د چارات لشي تورې بورې ته بلار شو چرته هډن ځای چرته کېو ته بلار شم د نیګرار غونو کې بغردم فار ایگزامپل
صحیح الله تعالی وینا یوم هم بارزون دا آغا ورځ دا هم بارزون چې دای به بالکل ښکاری په سرفیس بولاړي بارزون معنا په سرفیس بولاړي یوم هم بارزون دا آغا ورځ دا چې ټول مخلوق با په پلین او پلیټس مکوانه ولاړي لا یخفا علی الله نبشی پٹے دے اللہ تعالی نا منهم ددوینا شیئن سی سبم نشی پٹے دے دے کو ټول ځان یادای د دې یو وختوم د خدای نه پټ نشي پاتې دي دا یو وختو یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملك اليوم او دغه ورځ باندې الله تعالی به आवाज وکړي لمن الملك اليوم چې د چا د پاره د اونرشپ نن ورځې او بل لمن الملك اليوم د چا د پاره د بادشاہي نن ورځ سوچتا څوک داوښتا چې وایي چې بادشاہ الیکټډ 99.9% ووټونه مې غوښتي صحیح یا مې د حکومت په زور نیولې ده صحیح لمن الملك اليوم د چا د پاره بادشاہي د نن ورځې ټول مخلوق به داسې خاموش ولاړ ما الله په خپل وایي سات بعد لله الواحد القهار یوازې الله لپاره چې اکیو دی او ډېر غالب ذات دی چې اکیو دی او حدیث ته تایید وکړو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انسانان ټول به په یو سل 120 سوره شپږ شله صفونو کې به الله تعالی ته ولاړي میدان حشر کې سوره صفونه وایي شپږ شله پیغمبر علیه السلام وایي سلويخ صفونه به د ټولو انبیاء د امتونی او اتیا صفونه به یوازې زما د امتی او وجدار چې ټول انبیاء قور مختصر قومونو ته راغلي پیغمبر علیه السلام کو ته قیامت پورې پیغمبر ټول خلک ورپسې روان دي نو سلويخ صفونه دا به ټول انبیاء د امتونی او اتیا صفونه به یوازې زما د امتی او قران کریم کې الله فرمایي وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا خلق بداس خاموش د hebat د وجه ولاړي چې سوای د ساده आवाज نه او بل څه आवाज نه اوري دا دومره مخلوق په کربونو انسانان به یو صرف دا صرف دا رسا आवाज برازي د دین علاوه بل आवाज څوک جرأت نشي کولای چې خبرو کی چې شونډه کولاو نه الله به आवाज وکړي چې عین الملوک بادشاہان چرته دي حکمرانان چرته دي بادشاہان چرته دي حکمرانان چرته دي چې چاته په خپل حکومت باندې نازو عین الجبارون ظالمان چرته دي چې چا زیاتی کوي عین المتکبرون متکبران چرته دي چې بریتان تاول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا به دومره د غضب ډک اوازي چې هر یو پیغمبر به آدم علیہ السلام نو علی عیسی علیہ السلام پوری یقول کل نبی یا رب سلم خدای ما بچا یا الله ما ته خیر کی خدای چرته مال گزار رانه کی صحیح او پیغمبر علیہ السلام فرمایي واقول یا رب امتی یا رب امتی پیغمبر علیہ السلام وي زموم لګیایم ټول پیغمبرانو سره به ځان فکر ما سره بستا فکر زبان چې الله زما د امت بچ کې خدای زما د امت ته خیر کړي خدای چې څنګه نثار احمد ته پړقونه لګي حاجی عبدالغنی ته پړقونه لګي حاجی باری چرته ونواله شي حیات باندې تکلیف رانه شي فلانی باندې رانه شي فلانی باندې رانه شي خدای دای بچ خدای دای دا هغه ورځ ده چې بادشاہ نشته جبار نشته متکبر نشته داویدار نشته مالک یوم الدین مالک د ورځ جزا دی یوازې الله تعالی پرویز الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وتوكلنا وتوانا على الوانا نهار فالله خير الحافظ والرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد اصل دا عبارت نعبدك ذکر پا عربی کی ترتیب د کلماتو په سنټنس او جمله کې داسي فعل فاعل بیا مفعول اول فعل بیا فاعل بیا مفعول نو په دې حواله ترتیب د کلماتو دا پکارو چې نعبدک دا نعبدو فعلم ده فاعلم ده فعلم ده فاعلم ده دا نون پکې علامت د متکلم ده د جمع متکلم نعبد معنا مونږه عبادت کوي او کا
دا ضمیر دی پروناؤن مین ستا نو دا مفعول واقع شو آبجیکٹ نو عبارت پکارو نعبدو کا خولی دا سے ہوئے چی ایاکا نعبدو ایسر پارا ہوئے نو کم شے چی پا عربی کی مفعول دا خپل مقام نا اڑان دے راوستے شی نو دیتا ہوئے حصر او تخصیص صحیح ورطا حصر او تخصیص دا یو مفہوم فائدہ کئی دا دیو جی منگا دا دی ایاکا نعبدو دا ترجمہ نکو چی منگا عبادت کوستا نو منگا خاص ستا عبادت کو منگا دا خصوصیت مانا دا دیو جرا دا چی مفعول پا فعل و فاعل دوار بانے مقدم کرو مفعول فعل فاعل بانے دوار بانے مقدم کرو ایاک نعبدو خاصتا نعبدو عبادت کرونگا دا عبادت منگا دو تعریف نکڑی یو تعریف مکڑو چی عبادت غایت الظل نہایت عاجزی دا من غایت الحب و نہایت محبت سرا للہ عز وجل خاص اللہ دپارا فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسلور سیزن شو غایت الظل نہایت عاجزی من غایت الحب و نہایت محبت للہ عز وجل خالص اللہ دپارا فی متابعت النبی پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اس عبادت با آغا مقبول وی چی سڑے عاجزہ سر ہوکی سسرے ہوکی عاجزہ سر نمبر اول نمبر دویم چی دا محبت کئی نو دانا چی زان بانی یو برڈن گری راضی ہوئے چی زان دی موز نخلاص کو صحیح اس پتہ لگے دیتا پا محبت نکے اسی یو برڈن پسان گانے منگو ورطا بیگار ہوئی تاسو ورته څه بیګار وایو چې څنګه باندې یو کار برډن نه دا بیګار نه دی من غایت الحب زړه په دې غواړي چې عبادت وکړي صحیح محبت سره دا دوه خبرې دریم لله عز وجل کم دولت چې کم حرکات خالص په عبادت پیژندې شي ناغه د الله نه علاوه بل چا تکول ناروا دي لکه رکوع صرف پا عبادت پہ جندل شوی دا چی دا طریقہ دا عبادت تا نو دا اللہ نا علاوہ دا بل چاوڑان دے رکوع کول دیتا با شرک ہوئی سجدہ پا طور عبادت پہ جندل شوی دا نو دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا سجدہ لگول دیتا بس ہوئی شرک ہوئی طواف پا عبادت پہ جندل شوی دے نو دا اللہ دا کور نا علاوہ دا بل زائے طواف کول دیتا بس ہوئی شرک ہوئی صحیح شو وقوف پا عرفات باندے وقوف پا عرفات باندے دا پا عرفات پہ جندل شوے دے اللہ دا پارا نو پا دغا حوالہ باندے بلزا دا مقام ورکول چی دا عبادت پر نسلے بلزا وقوف کی دیتا با شرک ہوئی خبر داری کرا او سلورم کہت پا کہ منگا ہوئے فی متابعت النبی دا پیغمبر علیہ السلام پا متابعت کی نو که دا پیغمبر پر رنگ کی نوی نو آگی تو بیسوئی بیدات ہوئی یعنی یہ خوب عبادت ہو دا پیغمبر پر رنگ ندے پلا طریقہ دے والے جوڑا کردی دا نو آگی تو بیسوئی بیدات او دویم تعریف مکرو دا عبادت چی عبادت اتباع دا شریعت دا د ژوند په هر میدان او په هر مرحله کې که کورنۍ ژوند وي که د شادي موقع که د غم موقع که بزنس وي که جاب وي معاشرت وي که معیشت وي سیاست وي که حکومت وي خرڅول وي که اغستل وي اجاره وي که رهن وي شراکت وي که مضاربت وي دی ټولو کې د شریعت اصول خپلول او د شریعت اتباع کول دیتا عبادت وایي دیتا عبادت وایي ایاک نعبدو خاص دتا بندگی کو مونگا دا یو خبره و ایاک نستعین او خاص دتا نا اعانت غواړو مونگا امداد غواړو مونگا
و ایاک نستعین او خاص دتا نه امداد غواړو مونږه. نو اوس پته ولګېده چې امداد دا ولیکل، امداد غوښتل دو طریقو سره دی. یو په عالم طبیعي کې د اسباب دنیا کې، دته وی عالم طبیعي د اسباب دنیا کې. دویم عالم ما فوق الطبیعیات، میټافیزیکل ورلد وی ورته. صحیح شو؟ میټا فزیک ما فوق الاسباب. نو په عالم اسباب کې خلق د اسباب په حواله د یو بل نه امداد غواړي. د باندې شریعت کې سپابندي نشته، ما سره رائډ نشته. او واجباری ته مې وې چې ته مال لګرای دراکا او څوک دا نه وای چې الکه ته وای چې و ایاک نستعين، امداد یوازې موږ چا غواړو؟ د الله نه. تا خو د واجباری نه وته امداد درای، دا خو څه دی؟ دا شرک دی. مرګري فرق وکا د عالم طبيعي او د عالم ما فوق الطبيعيات، د عالم اسباب او د عالم ما فوق الاسباب. چې په عالم ما فوق الاسباب کې صرف د الله قوت کار کوي، د بل چا قدرت پکې نه چلیږي. صحیح شو؟ یعنی ډاکټر او طبيب لا مونږ ځو نه زو اعانت غواړو که نه غواړو؟ امداد ته غواړو. خو په عالم طبيعي کې مونږ ورته علاج را لوکا، سره لوکا علاج. چرې چا ډاکټر یا طبيب یا حکیم ته دام ویلي چې شفا را راکا، ځکه شفا دا د عالم اسباب سره تعلق نه ساتي. عالم اسباب سره علاج تعلق ساتي، ټریټمنټ. هیلینګ دا عالم اسباب سره تعلق نه ساتي، هیلینګ تعلق ساتي ما فوق الاسباب سره. نو د شفا لپاره به موږ چاته سوال کوو؟ الله تعالی. یعنی مریض دا په هسپتال کې پروت وي، علاج هم شروع وي، مونږ چې لاړ شو نو دعا ورته وکړي، نو موږ الله ته شفا ورکړي. صحیح شو؟ دا نه وایي ډاکټر صاحب لګیا دی شفا ورکړي، ځکه یو مسله د عالم اسباب ده، یو مسله د عالم ما فوق الاسباب ده. نو عالم ما فوق الاسباب کې اعانت غوښتې شي یوازې الله نه. د الله نه علاوه که دغه اعانت د بل چا نه وغوښتو نو دې ته شرک وایي، ایون دو که د محمد رسول الله نه وغوښته صلی الله علیه وسلم، ځکه چې دا د پیغمبر په قدرت کې هم نه ده. خبره دین کړه. نو ایاک نستعين معنا دا چې خاص د تانه امداد غواړو په عالم ما فوق الاسباب کې. دې ته وایي په اسباب او عقیده نه لرل، په مسبب باندې عقیده لرل. په اسباب او عقیده نه لرل، په چا لرل؟ ایاک نعبدو خاصتا عبادت کومنگا و ایاک نستعین او خاصتا نا امداد غواړو مونږه. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا معنا هدایتو کې مونږ ته. اوس هدایت د دې دو تعریفونه دي، د هدایت دو تعریفونه دي. یو هدایت په معنا د راه نمودن، لار خودل، لار خودل. او دویم هدایت په معنا رسانیدن بر مطلوب و مقصود، مطلوب و مقصود ته رسول، مطلوب و مقصود ته رسول. حاجی باری نه چاته پوسوک د فرید خان کور کم ځای دی، دته ایڈریس معلومو فلان 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 فلان، داسې بلار سي رینالډي باندې فلان ځای به لیفت واخلي، مخکې بلار سي آزاد به رائټ واخلي، ګوره دیمه کوزه چې راشي فار ایگزامپل. صحیح؟ اوس حاجی باری دلته ناشته، دلته نه ګایډنس ورکو، دې ته وایي هدایت په معنا اول باندې راه نمودن، څه شي؟ لار خودل. او دویم هدایت داره حاجی باری د فرید خان کور کم ځای دی. صحیح شو؟ یہ ما فالو کړ. صحیح؟ ناجی باری گاڑی کې مخکې روان دی او کوم سړی چې فرید خان سره ملاوي دي هغه ورپسې روان دی. دای کور دی. رسانیدن بر مطلوب و مقصود، رسانیدن بر مطلوب و مقصود. دا ډومبنه هدایت چې دی دا ډیوټي د پیغمبر ده او د هر دعوت ورکوونکی ده. لار خودل ذمہ داری د پیغمبر ده او د هر دعوت ورکوونکی ده. هر سړی چې خدای طرف ته دعوت ورکوي نو څه کوي؟ خو لار کوي. څه کوي؟ لار کوي چې په دې لار روان شي خدای ته ورسي. هر چې مقصود ته رسیدل دي نو دا صرف د الله کار دی. هدایت په معنا د رسانیدن بر مطلوب
ها دا چا کار دی؟ دا الله کار دی. الله نه علاوه بل څوک نشي کولای. ها طریق باندې دومره زیات نمونه یې شو مستر رهبر او ستر لارښود چاته نه د محمد طرفي ها افغانستان کې درو په خپل لار ته کډه وډاوه اخر مخبي چر او بارو یو ګلاس باندې وکوله سورہ شورا آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ پدا طریقہ باندې اوحینا الیک وحی کړه دې مونږ ته روحا روح. الله تعالی قران ته روح وي څنګه دې سره ژوند راځي. قران ته څه وي روح څنګه دې سره راځي ژوند راځي. چې قران سره تعلق نشته ته خدای په نسبت باندې ټول مړ اصلي مړلی اوس کته وای چې حرکت کوي منډي وای تړي وای جاب کوي بزنس کوي فلان کوي فلان کوي فلان کوي صحیح. سینما په پرده باندې ټي وي سکرین باندې سړی ګوري خلک دونه وای ټول کار کوي صحیح. خو ور ژوند دی ویلې چې ژوند دی مخلوق کې الله نظر کې ټول خلک منډي تړي وای د داسې لکه فوټوان چیز غدي. بابا عبدالرحمن څه کوي چې دا ژوند دي چې واړه ښکاری هم مړ دي کسدي هم هسي وای چې سن دي یا د باد په مخ کې خاورې دي دا ټوله یا د اور په مخ کې واړه اوچ واخلي. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ پدا طریقہ وحی کړه دې مونږ ته روحا من امرنا روح د جانب بلنا ما كنت تدري تن پوي دې تا پته نه وا مل کتابو چې کتاب څه شه دې ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چرته مدرسه کې اسکول کې یونیورسيټي کې داخله غوښته استادین الف با تاسا پټایم نو ویلې ما كنت تدري تن پوي دې مل کتابو چې کتاب څه شه دې ولل ایمان ان پدې پوي دې چې ایمان څه شه دې ولکن جعلنا نورا قم وګذو دا روح او قران رڼا نه دی به هدایت ورکور دې واسطه باندې من نشاو اچات چې مونږه وغواړو من عبادنا د بندگانو زمونا وانک لتهدی الى صراط مستقیم تاکیک تو گائیڈ کے خلق صراط مستقیم طرف تا ہے تو راہ نمودن کے صراط مستقیم طرف تا ہے یعنی ڈیوٹی طرف سے راہ نمودن لار خودل دلتا تهدی د ہدایت نہ دے ہدایت کو مانا دے لار خودل ہدایت کو مانا دے لار خودل. دویم آیت سورہ قصص آیت نمبر 55 انک لا تهدی من احببت. اس اغل تا آیت کې خوې چې و انک لتهدی ته هدایت ورکې پیغمبر تعالی تعالی سوې ته سکے هدایت ورکې او دلته ورته وای چې انک لا تهدی ته هدایت نشور کولې من احببت هغه چاته چې ته غواړي ولکن الله لیکن الله تعالی یادی من یشاء هدایت ورکیا چاته چې الله غواړي. نو سالت ورته وای چې ته هدایت ورکې دلته ورته ته هدایت ورکول نشي. نو الته هدایت په معنا د رانمودن دی او دلته هدایت په معنا د رسانیدن بر مطلوب دی. الته ورته وای ته هدایت ورکې یعنی لار خو خېته خو انک لا تهدی من احببت چې څوک دی خوخي ته مقصود ته نشي رسوله ته مقصود ته
ځکه دغه کار نه چاله دغه د الله دی، ولکن الله يهدي من يشاء. الله تعالی مقصود تر سي هغه څوک چې د الله تعالی خوښ شي. خبره ده کړه. واپس خپل سبق چې اوس دلته به اهدنا سمانه اهدنا الصراط المستقيم او خیمونتا لار نیغا او خیمونتا لار نیغا. نو دا دعا سوک کئی کافری کئی کہ مسلمانے کئی؟ مسلمانے کئی. سورہ فاتحہ خو سوک تلاوت کئی؟ مسلمانے تلاوت کئی. نو چې مسلمانے تلاوت کئی نے پر لار نیغا خودے دے سکے چی ایمان راوڑے دے. صحیح راوڑے ایمان راوڑے دے. نو بیان دے مانا سر چی اہدنا الصراط المستقیم مونتا نیغا لار اوخے. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی، ابن مسعود سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داس یو لکیر راخلا تا لکیر روایت نخا لکیر راخلا صحیح وی فرمائل کہ وہذا صراطی مستقیما دا دنے غلار مثال دے دا تشرے دنے غلار مثال دے بیا دا اغین یو خواب بل خواہ دا سی کگی وگی لکی ہوئے ستے او وی فرمایل چې ولا تتبعوا السبل دې لارو باندې مروانه گئی فتفرق بكم عن سبيلي کله خدای دلار نه مگر ورشي فکم ایگزیکٹ مواغست نو خدای دلار نه مگر ورشي. یو بل حدیث کې ابن مسعود سے وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته بیان کړ ضرب الله مثلا صراطا مستقیما. خدای په مثال باندې صراط مستقیم واضح کړي چې دا یو لار ده د دوو دیوالو مېس کې څنګه کې د دوو دیوالو مېس کې محفوظ کړي راغی سره یې طرف ته هم دیوال دی دې طرف ته هم دیوال دی دې طرف محفوظ کړي. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې دیوالو کې قدم په قدم باندې دروازې دي. څه شي دې سایډ ته دې سایډ ته علیها سطور مرخات او په دیوالو باندې پردې راځي پردو باندې بندې کړي. وراء كل سترن داغ يدغو دا هر پردې شاته یو دعوت ورکوونکی ولاړ دی دې طرف تراشه چې بل قدم واخلي بل طرف نه دې طرف تراشه چې بل قدم والی بل طرف ته بل دروازه نه دې طرف تراشه. خبره دې کړل. او حضور اسلام فرمایي چې د پاسنوم یو دعوت ورکوونکی دی هغه دا دعوت ورکوي چې دا لار نه راخلا سټریټ ده د دروازو باندې دنه نشي دا پرده اوچته نه کی. اوس پیغمبر علیہ السلام وی لار خو صراط مستقیم دی. دا کومه دروازې چې دي دا حرام او تا ناروا او تا شرک تا کفر تا زنا تا قتل تا فلان تا دې شینو ته کولا لاري دا پردې چې په وېزان دي دا د خدای غو حکمونه دي. لا تقربوا الزنا خبردار زنا ته نږدې نشي غلاو نه کی دوکاو نه کی فراډ نه کی کرپشن نه کی شرک نه کی کفر نه کی دا ټول دروازې ته کولاولي دا د خدای حکمونه چې مکه ودا سه دا په پردې دي. څه شي دي پردې او دې پردو شاته کوم دعوت ورکوم کې چې ولار دي دا شیطان او داغه عسكر دي. شیطان او داغه عسكر دي قدم په قدم دا غواړي چې دا لارې نه خطا کی دا لارې نه خطا کی او برنه کوم دعوت ورکون کړي دا هغه نور د چې الله تعالی انسان لزړه کې پیدا کړل دې کډې ته کار واخلو په صراط مستقیم باندې اغلار شي کډې ته کار واخلو په صراط مستقیم باندې اغلار شي. اوس دې مثال سره دا خبره واضحه شو چې په هر قدم قدم مونږ دې ته محتاج چې الله تعالی مو په دې لار اوساتي کني په هر قدم باندې خطر ده. څه شه ده نو چې په هر قدم باندې خطر نو الته ضرور دا دعا کولی چې یا الله مونږه او خیراته لار میغه چې په دې ایگزیکټ وردن نشو په دغه وردن نشو په هغه ایگزیکټ وردن نشو په دې بل ور خطا نشو. خبر نو دې وجه بار بار دا دعا کول غواړي. ها فلحال خو په صراط مستقیم ځکه منظر راغلی ایمان مشته سبق تناسو اوس 15 منټه پس پته لګي زید معافیو کی دې جمعه نشو بیا پته لګي نو خدای ته محتاج یو دی وجه په هر رکعت کې چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله نه غلار راته ځکه په هر قدم کې ته ګایډنس ته محتاج یې که ګایډنس نه خطا بشي شهوات پر واخلي خواهشات پر واخلي یا بدالار والے یا بدغلار والے. یو معنا کوئی دغه ده چې تفسیری دې دوړو حدیثونه ملاوي. اګه معنا چې اهدنا الصراط المستقیم
نو لفظ د هدایت ته خو لازمه معنی مراد ده. چاته چې هدایت ملاو شي هغه سټیبلیټی راشي. څه پکې راشي؟ سټیبلیټی او استقامت. نو اهدنا په معنا د ثبتنا ده چې خدایا مونږ سټیبل ساتي په صراط مستقیم باندې. اهدنا معنا ده چې مونږ سوکي سټیبل مو ساتي، مستحکم مو ساتي، مضبوط مو ساتي. مونږ پښتو کې ټینګ مو ساتي کوي. تاسو ټینګ وایي؟ ها، چې ټینګ مو لري په صراط مستقیم باندې. نو د هدایت دا لازمی معنا ده، دا لفظي معنا نه ده. دا د کانټیکست نه معلومیږي. دا دویمه شو. او دریمه چې اهدنا صراط المستقیم، کله صراط مستقیم نه مراد وی الدین القویم، دین اسلام ته مراد ده. لفظی معنی خو صراط مستقیم ده نه غلاره، خو نه غلاره به الفاظ دیگر څه شه ده؟ دین اسلام. څه شه ده؟ دین اسلام. نو اهدنا صراط المستقیم اوخه مونتا دا برابر دین. اهدنا صراط المستقیم اوخه مونتا دا برابر دین. هدایت را کې مونږه برابر دین طرف کا. الدین القویم دا هغه دین چې په خپل نیغ دی، اګه څوک ورسره شي هغه به نیغ کی، که څوک فالو کې هغه به نیغ کی. نو دې دین ته سوې الدین القویم. سوې ورته الدین القویم صراط مستقیم دا په معنا د الدین القویم چې خدایا مونږ ته هدایت وکي دین قویم طرف ته، چې د ژوند په هر مرحله کې دغه دین باندې پاتې شو، نیغ یو او نیغ پاتې شو، نیغ یو او نیغ پاتې شو. اهدنا الصراط المستقیم اصل ورو معنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو باندې فتنې به دومره زیاتې راشي چې چاپیرانه و په ډارک نیسس کی را گرفتار گئی. په تاریخوں کې صحابو ته پوښتنه کو چې د دینه د وته لار سشته سلایټ شته چې لار په وباسو. پیغمبر علیہ السلام وی کتاب الله د خدای قرآن فيه نبأ من قبلکم، دې کې دروازنو امتونو واقعات دي. وخبر من بعدکم، د مستقبل پکې خبرونه دي چې مرګ برازي، مرګ نه پس بس کیږي، جنت به، حشر به، دوزخ به، فلان به فلان به، د مستقبل پکې خبرونه دي. وحکم بینکم، دا د تاسو لپاره حکومتي نظام دی. یو وی چې د ماضی واقعات، د مستقبل اخبار دي. دغه الفاظ باندې ولیکئ، د ماضی واقعات دي، د مستقبل اخبار دي. ستاسو د معاملاتو فیصله ده. نو معنا دا چې قانوني نظام دی. ستاسو حکم بینکم وهو فصل وليس بالهزل، دا حق و باطل جدا کون کے کلام دے. وليس بالهزل، دا مسخری نه دی. وهو فصل وليس، دا قول فیصل دے. وليس بالهزل، دا مسخره. تاسو مسخره لفظ وای؟ مسخره وای؟ چې دا مسخره نه ده. وهو الذکر الحکیم، دا ریمائنڈر دے چې د حکمت تڑک دے. ریمائنڈر دے چې د حکمت تڑک دے. وحبل الله المتین، دا اللہ تعالی مضبوط رسائی دا. وهو الصراط المستقیم، دغه قرآن صراط مستقیم دے. نو چې دغه حدیث مد نظر وساته، نو بیا د اهدنا الصراط المستقیم معنا بدای چې الله تعالی مونږه گایډ کا قرآن طرف ته، مونږه هدایت راکې طرف ته، قرآن طرف ته. چې رڼا اخلو چې کوم ځای نه اخلو، ته قرآن راغلو. اهدنا الصراط المستقیم، او خیمون تا صراط مستقیم. او صراط مستقیم آسانه خبره ده. او خیمون تا
صراط مستقیم دا کوم صراط مستقیم؟ فری وے 118 یاد ہے، 405 یاد ہے، 5 نارتھ یاد ہے سان فرانسسکو طرف تھا. نو رسول تشریح کړه، رسول څه کړه؟ تشریح کړه. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین لا ذا کسانو انعمت علیہم چې تا انعام کړی دی هغوی باندې. نو څه ګوره یو شی خو تفصیلات لري، یو د هغې نشانی وي بریف چې هغې باندې سړی زر پوه شي، چې هغې باندې سړی اوس کم کم چوکونه د سټاپونو دي، کم کم ځای به سټاپ کې چوک باندې هر چوک باندې مستقل کتاب لیکي. صحیح. یو د دغه ټول قانونو د فلسفې د دې یو مختصره سمری ده چې ریډ لایټ وي نو بیا بریک لګي. صحیح شو؟ نو دا په ټوله امریکا کې نه په ټوله دنیا کې به اپلای وي. اوس ګوره څومره مختصر ریډ لایټ دی. صحیح شو؟ هغه ریډ لایټ متعلق د قدرتو تصور بس دوره مختصر تصور سره هغه درک چې ریډ لایټ وي نو بیا بس کې بریک بلګي، چې گرین لایټ شي بیا به حرکت بکې او روانېږي به. نو هر یو قانون دا ځان له شناخت لري. څه لري؟ څه شناخت، څه پہچان لري، څه نشانه لري، څه پیژنګلي لري. او صراط مستقیم چې دا د الله تعالی دین دی، نو دین خو یو ډېر لوی تفصیلي شی دی، یو دین خو یو ډېر لوی تفصیلی شي. خو که یو سړی وایي چې دا تفصیلی دین یره زه په دې میدان کې څه وکړم، دې میدان کې څه وکړم، فلانې کار څنګه وکړم، فلانې کار څنګه وکړم، فلانې کار څنګه، نه خو ورته ته په 2 غنټې کې دا ټول دین خولی شي، نه ورته په 10 غنټې کې خولی شي، نه ورته په 10 ورځې کې خولی شي، نه ورته په 10 میاشتې کې خولی شي. دا خو د ژوند سره لازمي یو عمل دی. صحیح دی؟ د ژوند سره لازمي یو عمل دی. او دې غواړي چې د په صراط مستقیم باندې روان شي، غواړي چې زه په صراط مستقیم باندې روان شم. نو بس تا د مختصر پوهې لپاره مرګریه ته کوم ځای اوسېږي؟ ناغوی زو قندهار کې. څه کې؟ قندهار کې. او چې قندهار کې اوسېږي بیا د کار آسان دی. فلانې مولوي سے پیژنې په فلانې مکتب کې یا فلانې مدرسه کې چې دی او چې څه ضرورت دی پېښېږي هغه نه تپوس کوه. هغه ورته نشاني وښوله، هر څه خوله چې د دین د زده کړې لپاره تاته نشانی ښیي چې د هغه څه کوه، مولوي سره ټلیفون کوه یا مولوي سره ته ورځه هغه نه پته لګوه. ځکه ملګري ته ما سره الله سره دی یا به 10 میاشتې په دې کې ټول دین نشي ته کولی. او دین دا خو د ژوند سره یو لازم عمل دی، مسلسل روان دی، قدم په قدم به تاسو ضرورت راځي. بیا بدلته یې هم نه نو قندهار کې فلاني مولوي سره راوړی سکې څه وکړي، فلاني مولوي سره ته وایي سمبل علامات نشانات. نو ته چې فلاني مولوي سره رابطه کې دا نه چې ته مولوی سے فالو کې، نه د مولوی سے د تشریح پیش نظر قرآن او سنت فالو کې. ځکه ته په خپل پوهیږي نه، نو چې نه به پوهیږي نو چا نه پته خو به لګي څه وکړي، نو چا نه یعنی چا سره به رابطه پیدا کې تبې به قرآن او سنت فالو کولی شي. صحیح. اوس مونږ چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فالو کوو نو مونږ امام ابو حنیفه زمونږ پیغمبر دی، مونږ پیغمبر خو محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. څوک چې امام شافعی فالو کوي دا شافعی چې دغه پیغمبر دی نه، د دا اعتماد دی چې په دې قرآن او سنت باندې دا یو اتنټیک اتا کیدا، دا یو اتنټیک اتا. د دې وجه په فتوا ورکولو کې مونږ ته د سورس ضرورت نه، مونږ ته د سورس ضرورت نه چې امام صاحب دا خبره کوم ځای نه کړی ده، امام شافعی صاحب دا خبره د کوم ځای نه کړی ده. بس خو د فقه کتاب کولاو چې مسله هغه څنګه حل کړي مونږه فتور کاغي بنیاد باندې. صحیح شو؟ ځکه مونږ دا اعتماد دی چې سل په سلو کې دی بغیر سورس خبره کوي نه، دی بغیر سورس خبره کوي نه. ها زما تحقیق کوم لیټر ان بچا ته زما ذهن ترازی چې او دا د امام سے مسله چې کوم حلوا دا خو د ابن عباس حدیث دی، هغه باندې خو زما حدیث ته په ډیر رسو شو امام رحمت الله علیه وسلم په خار سره لدی خبره دین کړه. نو دا اصل کې سمبل او نشانه دي ته شخصیت پرستی نه وای، دي ته دین پرستی وای، د شخصیت او د تشریح پیش نظر. سو خلک وای تقلید شخصیت پرستی ده، څه شه منګو دا شخصیت پرستی نه ده، دا دین پرستی ده، د شخصیت د تشریح پیش نظر. دا شخصیت پرستی ده ها کسره دین پرستی ده، د شخصیت د تشریح پیش نظر. ته چې قانون ته یو وکیل سره تعلق پیدا دی، اټرنی سره تعلق پیدا چې کلم سم مسله ته پیخین هغه اټرنی سره رابطه کې. اوس ته اټرنی پرست چې امریکا کې اوسې قانون پرست دی، قانون پرست خدا هغه اټرنی د تشریح پیش نظر، قانون پرست خدا هغه اټرنی د تشریح پیش نظر.
نو دې وجه مونږ یو خبره کوو دالته ولیکي چې الله تعالی د هدایت لپاره کتاب الله لګلې دی د هدایت لپاره څه لګلې کتاب الله خود کتاب الله د فهم لپاره رجال الله ضروری دي د کتاب الله د فهم لپاره رجال الله ضروری دي الله والا خلق رجال الله معنا الله والا خلق نو الله والا خلق هغه چې خپل دین وقف کړي د قران سنت پوهی دا خپل دین وقف کړي د قران سنت پوهی دا نو هغه رجال الله ضروری دي ادروایز که ډایرکټ کتاب الله ته سنت رسول ته ورته گمراه کیږي وا ځکه ته به پوهیږي نه چې مقصد څه دی کتاب الله سره څه پکار دي رجال الله او دغه وجه دا چې دا دوري کې دلته مثلا چې الله تعالی پیغمبران بلا ډیر داسې را لګري دي چې کتاب نه ورکړي تولیک پزرګونو پیغمبران داسې چې کتاب سره نشته بس زبانی زور خلک غایب کول تعلیم او قانون ورته خو څنګه زبانی زور خو چرته په تاریخ کې یو ظلم داسې نه شي چې خدای به کتاب را لګلې به پیغمبره پتہ ولګي نو د خدای په نسبانه رجال الله د کتاب الله نه زیات اهم دي د دې وجه رجال الله را لګل کتاب الله ور سره نو کتاب الله چرته نه را لګل بغیر د رجال الله نه چرته څه مثال ها چې خدای کتاب راوړي پیغمبر ور سره نه را لګل صحیفه را لګل او پیغمبر ور سره نه پیغمبر خو را لګل د کتاب به صحیفه خو صحیفه او کتاب به پیغمبر نه دی را لګلی دا خبره زين کړه اسانه د دې وجه موږ مشایخ دی باندې زور ورکړي چې دین باندې ځان پوهه نو شیخ نه پوهه دین باندې ځان پوهه چرته پوهه ته شیخ نه ځان پوهه کله شیخ نه بغیر د مطالعه په اساس باندې ځان پوهه نه بل گمراه کیږي با سبق کیږي گمراه کې په ځړه پارسي کې کنجوشک پیژنې یو تو تکری یو کنجوشک د دغه ته چارکول نه دا سکاره چورته وي تاسو سکاره ورته سکاره دې ته هم کنجوش کوي صحیح شو نو فقها لیکي ولا يجوز الاستنجاء بفحم فحم وې سکاره ته فحم څه وایي سکاره ته ولا يجوز الاستنجاء به یعنی استنجاء کول ځانو چول پلوټه باندې سړی ځانو چې هټاله پیپر باندې یا څه باندې پس کارو باندې مکروه دي ځکه چې هغه به پاکه په ځای باندې پړې پیلا وایي صحیح شو ټول ماحول او تورچ صحیح څنګه عجیب لري نو فقاهه لیکي دا مکروه دي ولا يجوز الاستنجاء بفحم بفحم اوس دوی چې ماته د مولا ضرورت نشته دا کتاب دی ورته په فارسی کې ترجمه لیکل ده او د فارسی فرهنګ او لغت ما سره شته د فارسی فرهنګ او لغت ما سره شته نو چې په کوم لفظ نه پوهیږم نو خو جوړې کولاوم په التنوا ډکشنری کې به ګورم اوس التلان دی ورته لیکلی وروا نیست استنجا با کنجشک صحیح اوس کنجش کی کته په فرهنګ کې کنجش څه وایي اوس کنجش ته مخامخ لیکلې ته کرے د فارسی لغت او کته پښتو کې ورته مخامخ لیکلې څه ته کرے موږ چرچا وایي مرغه صحیح اوس د بیا بل جمعات کې مسله کوله و فقهاو یو زبردست مسله لیکلې ده ما یې پرون کتاب کې ولستا په دې مرغه باندې استنجا ناجایز ده خلک ته خبره سوای وی کتاب لیکلی جائز نیست استنجا با کنجش کوي ما کنجش کو کته کنجش څه ته وای مرغه تو تکری تا یا مرغه تا ایو ته خدای خار کړه دې څه تصور دې په مرغه باندې ویل کې چې مرغه مړی په ساره کې او چشي وي ته وخت ځان کوچه ایو ته غول بکرو باندې به کومه کنجش په دې فهم ته چار کول کله وی استغفر الله هیڅ استاد به بغیر ذکر کې نه د عذاب کې مبتلا ہے صحیح ده یو سړي وې د فارسی د کوم نو صادق کریمانه شروع کړه څنګه شروع کړه د صادق کریمانه او وې فرهنګ به د فارسی ځان تکي د فارسی اردو صحیح شو نو فارسی د کوم د فارسی اردو فرهنګ باندې به تکم نو دې شعر ته ورته ده وې نگاهدار مارا زرعه خطا تاسو کریمه ویل کنه فرید خان تا ویل کنه کریمه به بخشای برحال موږ ته کریمه وایو ته کریمه ویل کنه صحیح شو او چې خبره ډېره کوي موږ ته کریمه دی ویل نه غوینا موږ ته کله چې بیا جاهلی چې کریمه نه ویل کله موږ مشمان ته وایي
خپل کتاب سورہ پنځګان وای چې کریما ببخشای برحال ما ترجمه سره چې و سخی خدایا ببخشای برحال ما انا نگاهدار مارا ذرای خطا نظر کوم مونږ باندې د خطا لار نه چې بچ پاتې شو خطا در گزارو ثوابم نما خطا میں معاف کا اور د خطا په ځای علم ثواب راکا اوس دوی نگاہ 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 اردو قتل یا پښتو کې نگاہ نظر ته وایي څه ته وایي دار 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 رکھنا داستان نه نظر لرا در لودل صحیح شو اوس ما را دا خو دوه لفظ دي ما ضمیر دی او را دا کنجنکشن دی کنجنکشن دی صحیح اوس د دې ما را دا یو لفظ جوړ کړو مارے کته چرته په کتاب کې مار کته نو ما په فارسی کې مار ته مار وای صحیح شو الله لیکلي ورته سام صحیح شو چې مار څه ته وای حالانکه دا خو مار نه خو مارا دی مارا خو کمبینیشن دی دوه لفظونو خو دې یو لفظ جوړ کو نو مار ته سام لیکلو نو په شعر باندې تحقیق شروع صحیح شو نو ترجمه ولا کړه د نگاه معنا ورته معلومه شو چې نظر ته وای مار څه ته وای مار ته وای را دا ویلار ته وای خطا په پټول کې اوځای استعمال دی گزار کول دا پښتو کې مستعمل دی نو دې ترجمه وکړه وی پلارتلم نو مار می ولید نگهدار مار وی امید مار صحیح نگهدار مارا ذرائع خطا پلار را خطا شو پلار شو را خطا شو وی خطا در گزارو ثوابم نما یوتیگا میرا وقت گزار میں پیو کو نو مار خو خطا جو خو ثواب میں ہو شکے صحیح اجماعت کے لئے شعر دا ترجمہ اکڑا میو اقلمن سڑی ورکا ہوئی وی دا خبر فی نفسی صحیح دا چکہ سڑے مار بانے گزارو کی رچا تکلیف نہ رسے نو کہ مار بانے سڑے گزارو کی نصیب ہوشی ثواب ہوشی سی ہوشی وی دا مسئلہ خو فی نفسی صحیح دا وی دا سادی بابا جی سویری دا غی مانا دانا دا تغول خویس دا سیدہ اندازہ سے انگا بنگا ہوئی نو اس دی وجہ ہر شے بدا استاد نہ سکے اور دی وجہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بے شعر وی بیچے چھے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں صحیح اگوئی خلق کورسو نہ کئی سکے کورسو نہ کئی اگوئی کورس سڑی تا صرف لفظو نہ کئی سور تا کئی لفظو نہ کلمات ورتا کئی سڑے کا سڑے جوڑے در غواری نہ دے با سڑی سرکینے آدمی آدمی بناتے ہیں صحیح شو دے با مردم ساتھ سڑی سرکینے سڑے با دیلے جوڑی چرتا بکینی مردم ساتھ سڑی سران ہاں مردم ساتھ سڑی سر وکینی نالبتی سڑی کٹور سڑی خو سڑی نہیں کنا ہاں پسڑو کی سڑے خو یو کسی دو کسی لس کسی صحیح صراط والذین انعمت علیہم لا دا کسانو چتائیں غام کرے دیا کوئی باندے اس اللہ تعالیٰ کو اجمالی طور ہوئے چھ لار دا آغا چاہ چھ تا پاگی بانے انعام کرے دے دا سمبلز دی دا سائن دی دا نشانی دی پا دی بانے با مونگ لار معلوم نو سیو پاک باز سڑے پا معاشرہ کی چھ اگر سا حرکت کئی نو عام خلق کوئی دا جائز بولے قاضی صاحب میں دی رہا بولے مفتی صاحب میں قتل رہا بولے مولی صاحب دا سے کہو دی وجہ مقتدا خلقو لدیر احتیاط پکاری کہ آگئی سنا شائستہ حرکتو کی ناجائز حرکتو کی خلقی جائز ہو گئی خلقی سو کی جائز ہو گئی داغی وجہ تو خلق کو گناہ تش صحیح سکے صراط الذین انعمت خلق دا منی چھ دا حق علامت تے دا شر دا حق پرستے نشانی دا نو سیدے سکے نہ بجائز ہوئی نو کہ اللہ تعالیٰ وہ صراط الذین اس دا بیلا خبر دا کہ پا مولا و مولا کے فرق کی سکی مولا کے فرق کی نا یو مولا داسی چې هغه د مباحات او رمضان ساتي یو مولا داسی چې هغه په حرام څه کار دی صحیح شو هغه وای بس مولای خپل ته مسلمان نه بهر چې روز بیا خو زمون په وطن کې یو مولا او اډر ویلالیو دی ښه عالم سره طالبانو ته درس وکړي خدای دې وسوبخي خدای دې خو چې چا سره به بزنس وکړ هغه به داسې وټاګه کنه چې هغه به توبه است هغه به هندو سره بزنس سره خو دې مولای شپ سره نه کوي
ها ټکا څنګه نه نو مخلک نو ما ته خبره نه ده مې کېږي چې مړ وي نو اوس بهر تقدیر هغه مولوی سے بس په بزنس کې داسې جی بشو دا فراډ وکړو سړی په داسې 3 وکړو نو ما ورته ځلې مولوی سے دا کار څه کومه کوا چې خلک دې مولا غني یي مولا هغه پیسې مې ډېر خوښ ګور په دې ودا وی به دلته مدرسه کې کېم نو مولا مدرسې نه بهر شو بیا خو سم ساده پښتون دی نو ما ساده پښتون سره بچره فراډ ونه کی ته پښتو تقاضا راځي به فراډ نه کوي ته پښتو تقاضا راځي به دروغ نه وي د پښتو تقاضا راځي به خیانت نه کوي به دیانتدار وي دا پښتو اصول خو موږ اوس پښتو څنګه صحیح زمونږ شیخ با د پښتون معنا کوله تاسو پښتون وای موږ پښتون وای موږ خې سره وای نو هغه به پا نو به پیرګم نو به پی پت پیژنې تاسو موږ پلانې پت پالی معنا یعنی چا سره تعلق وي د مروت تقاضا به سړي سره مرګ یعنی پت پالی پت او خېګړه تاسو شېګړه وای خېګړه نو پښتون یو بده پت پالون کی دې به یاري پریدي نه دې یاري نه پریدي لری رشتہ هم نه پریدي خیال ساتي او دویم شېګړه او ته تورا غیرتمند دي او وفا دې وفاداری او ننګ کې ننګ او غیرت نو کدا پنځه صفات پکې نه نو ټیک ته جبه پښتوي ها صحیح شه او ډرس په د پښتنو شوړي په سر باندې په کولم پروت کې دې پټکې هم والي صحیح خو د پښتون په نام باندې یو نوما دالي بیا فرخان دا څه کنه او بلاډي دې دغه څه چې مونږ یا ټریډیشنل شرم کومه نه شرم پرون پدا زد ډیر زیات صراط والذین علی ذا کسانو